الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. gran قابل قدر مفتیان عظام والکرام فسٹیج باندې ډېر جيد او رائے کرام خصوصا راکو سے زمون مخ کی تلاوت کو ایسے محترم اللہ جل جلالہ دې د دې په عمر کې او اواز کې نور برکت واچي. زمونږ د نوجوانان عالم دین د دې مدرسې محترم حضرت مولانا قاری مفتی احسان الله حقانی سے د برکات ملعالیه او جناب حضرت مولانا بلال نعمانی سے او جناب قاری تحسین الله سے د برکات ملعالیه. دې مونږ ته یو خیسته مقرر کړل چې مونږ ته د الله جل جلاله د کلام د اورېدو مقابله وشوله او بیا تاسو مونږ ډېر خوش قسمت یو چې الحمدلله په دې برکت پروګرام کې الله د شرکت مقرر کړل. زمونږ ګران قابل قدر نوجوان عالم دین مفتی زاهد الله سے وغیر تشریف راوړ ان شاء الله بیان تاسو ته وکړي. خدای مفتی احسان الله سے دې داغي د حکم مطابق مونږ یو څه خبرې وکړو. نورو دا کم محفل قرات چې دلته منعقد شوی دی دا د ماشومانو دغه دستربندۍ په سلسله کې دی. الحمدلله رب العالمین دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا تاسو دومره ګڼ تعداد کې علماء کرام علمانو مشران کشران موجود دي. دا رب العالمین خصوصي انعام او احسان دی. څنګه چې قاری صاحب دلته تلاوت وکړو زموږ د مهمان ملمر راغلي دي او موږ او تاسو وګورئ نو شرعي حیثیت د دې څه دی یو به تاسو ته دا خبره وکړم او آیا د قرآن کریم تلاوت اورېدل دا د احادیثو نه ثابت دي که نه دي؟ رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک راضی مشکات شریف کې مرا حدیث مبارک شته او صحاح سته کې ملاویږي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سید القراء حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ او یا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابي ته فرمایل چې ما ته قرآن وورول. نو دا صحابي ورته وی آیا الله زمانو مغسته دی الله سمانی نو هغه حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایل الله سماک الله پاک راستان مو اغسته دی چې دې تا ته قرآن وی دغه قرآن وره بیا هغه په منبر باندې کې نه اوچت څنګه مونږ ته علماء کرام بیان کوي په منبر باندې ناشتي نو هغه اوچت کېنو او تلاوت شروع کړو. هغه تلاوت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اوریدو او راوی وی چې کله حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تما او کتل و عیناه تذرفان
د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک دعا او سترګو نه اوښ کې بهېدلې ولې دا قرآن مقدس هغه کتاب دی چې دې په زړونو باندې حکمراني کوي او زړه کې لار وباسي ولې د محبوب کلام دی د محبوب فرمان دی د دې وجه نه دا په زړه باندې یو بهترین اثر کوي نو حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل باندې د یو صحابي نه تلاوت اورېدل دي چې هغه په صحابه کرامو کې غټ قاری او بخاري شریف کې څلور قرآ دا بیان شوی امام بخاری سے بیان کړی دي چې څلور غټ قرآ په دې کې دوه هغه دي چې ما دا وینو نومونه واغستل او غالبا یو په حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ دی څلور نومونه دا په قرآ او صحابه کرامو کې غټ قرآ او د قرائت علم دې سره ډیرو په صحابه کرامو کې مفتیان مو باقي کې عالمان مو او الحمدلله بهترین قرآ کې وو چې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل دا اوریدو خواهش وکړو او صحابي ورته وی اے الله رسول دا پتا سو نازل شوی د مقدار چې موږ استاسو نه وورو وینا تاسو وایي استاسو نه زه اورم ورونو دا قرآن کریم هغه مقدس کلام دی چې دا مشرکان ابو جهل او دا غټ غټ کافران رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې تلاوت کولو په تهجد کې نو دوی برال او د شپې په پټ ودرېدل او دا تلاوت په اوریدلو او یو ځل دوی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې روسته بیا مسلمان شو او وی او نور په څلور باندې ګوتو باندې غټ سرداران ولاو چې دوی کله واپس کېدل رڼا شول نو یو بل یې ولیدل نو چې ګردا د قوم ته پته نه لګي ګردا خبره اون کې ځکه د دې ته پته ولګي چې دوی خدا پاک په خپل اوري او دې ته هم نه کوي نو ګر قوم ته دا خبره نه کوي د قرآن کریم داسې مقدس شان دی چې د وخت هغه سخترین کافر انسان ته راخلي دي فتوا هندیه کې دا خبر راځي ما اوس ته چې راستم نو زما اراده نه و خو د دې باره کې دلیل څه دی صحابه کرام وی شیخ الله رحمت الله علیه په فتوا هندیه کې د دې دلیل ذکر کړی دی چې صحابه کرام راجو شو نو صحابه کرام به یو صحابي دوی چې تلاوت کوو به وو یو صحابي به تلاوت کو او نور اوریدلو نو د دې الحمدلله دلیل مشته دی د دې ثبوت مشته دی او رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې خپل خواهش کړی دی نو تاسو باندې خوشاله یې کنه په دې باندې تاسو خوشاله یې ان شاء الله دا پروګرام دی ارسل لکی والحمدلله تاسو مینا محبت ارکل سیوا کیږي او رب العالمین کلام کی فرمایلی دی ویزا پر القرآن فاستمعوا کله چې قرآن لوستل شي نو تاسو دې ته وخت کې دا وره وانصتوا او تاسو چوپ شئ لکه څنګه چې تاسو په ادب او احترام سره ناستئ فائدہ یې څه ده لعلکم ترحمون دا پر دې چې تاسو باندې رحم وکړي شي الله جل جلاله دې دا پروګرام قبول او منظور کړي د دې زموږ ورونو د دې ملګرو تمنا و چې اوس خبرې وکړي نو هر خالقین کم دي ایمان زیات دي او الحمدلله تاسو دې ملګرو اول چې یو جيد قاری سره هغه روان دي چې عالمي هغه عالم یافته ممتاز قاری دی الحمدلله نو تاسو خوش قسمتي ده او داګینا موږ بل محروم شو ځکه چې موږ بل ځای کې پروګرام دی اوس هم داګینا راځو او البته ختم القرآن دی هغه ویل چې خامخې واپس راځي او ختمونه د قرآن کریم دی خو به هر حال تاسو ټول ملګري خوش قسمت یې نو دا پروګرام کله کله راځي دا ټول شپه جاری وي نو چې موږ تاسو دې ته تیار یو هم دا کنه الله جل جلاله دې د مفتی احسان الله سي او دا مولانا قاری تحسین الله سي او مولانا محمد بلال نعمانی سي دا کوششونه قبول او منظور کی او دا مدرسه تحسین القرآن دې الله په طرف کې او دا ماشومان دې الله جل جلاله امدسه اورځي کوم چې موږ دا مېلمانه راځي موږ د قرآن کریم تلاوت کوي صلی الله تعالی علیه خلقه محمد